رسول الله مبارک په کله کله صحابه کرام رضی الله عنهم مجمعین سره خوش طبیعتیم کوله. په شریعت کې مذاق کول چې دا جایز دي، لیکن د چا مذاق اڑاول دا ناجایز او ممنوع دي. په دې سره دی مسلمان د یو انسان زړه خفه کیږي او هغه ته په تکلیف رسیږي. نبی علیہ السلام خوش طبیعتی کوله. دومره لوی عظیم انسان د کائنات چې د چا د مخ الله تعالی کائنات پیدا کړی دی، او بیا هم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین سره، امهات المؤمنین سره، ماشومان سره دا به خوش طبیعتی کوله. او نبی علیہ السلام فرمایل چې لا اقول الا حقا. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې موږ ته فرمایل چې د الله حبیبا تاسو هم سره کله کله مزاح او ټوکه هم کوي، په تاسو باندې او د اسمان نه وایي مرাজি. نو وی فرمایل که زه خبره په ټوکې کو هم کوم، نو زه حق او رښتیا او رښتونی خبره کوم. یعنی په نفس الامر او خارج کې دا خبره بنیاد پر رښتیا باندې په دروغ باندې نه وي. لکه کتابونو کې راغلي دي روایتو کې چې یو بوډۍ زنانه راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ما د پاره سوال وکړي چې ما الله جنت ته داخله کړي. نو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې بوډایګانی به جنت ته نځي. نو هغه پښوا د بعض روایتونو دا معلومی چې دا د نبی علیہ السلام رشتہ دار و. نو هغه داسې واپس لګلړو په جړه غونته شو خپښوا. نو نبی علیہ السلام صحابه ته وی دي आवाज کوي راي ولې وته وی بوډایګانی به جنت ته نځي. وی تا قران نه دلستله. وی الله فرمایي چې ان انشأناهن انشاء فجعلناهن بکارا عربا اترابا. جنت سره شایانشان یو نوې تخلیق او یو نوې وجود به الله تعالی تا ته درکړي. ته به پیغله او ځوان شي، تا به الله تعالی بیا جنت ته داخله کړي. نو داغو نبی رسول الله سره خوش طبیعتی وکړو، دروغ وته مونږ نبی او په ظاهر باندې به هغه خپښوا. نو بیا خوشاله شو او دا ټیک خبر وته نبی اسلام وکړو چې ته جنت ته ځین، ته به بډای نه بلکې ته به ځوان یې. دغه شانتي او صحابي نبی علیہ السلام څخه رااله وته وی دا الله رسول مال اخرى کا سوار لید پاره. نو نبی علیہ السلام وته وی خو تعالی د اوخ بچی درکو. نو هغه پښو چې نبی علیہ السلام هغه اثرات محسوس کړ د در خفغان. نو وته فرمایل چې زازه تعالی کوم اوخ در کوم. نو دغه خو بم یو مور وی کنه، دا هم د چا بچی دی کنه. نو خوشاله شو بیا وخاندل. نو نبی علیہ السلام مداسه خوش طبیعتی کوله صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین سره. دغه شانته اسامه ابن زید رضی الله عنه د ماشوم دی ډیر زیات خېستاو. نبی علیہ السلام سره ورځ ناسو. نو نبی علیہ السلام بی عائشہ ته فرمایل کدا اسامه ابن زید چته جنۍ و، نو موږ به د زیورات او کالیه چولی او د ډول او سنگار و مکړو. نو د رښتله بالله خلق راتل. نو دا د نبی علیہ السلام خوش طبیعتی ده او د نبی علیہ السلام ژوند زموږ لپاره یو اسوه یو نمونه ده چې خلکو سره په خندا پیشانی سره ملاويږي، خپل بچو سره، اهل او عیال او اولاد سره، یارانو دوستانو سره په مجلس کې کله کله خوش طبیعتی کول پکاري. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق را نصیب کړي. الله تعالی دې زموږ صورت او سیرت د غیب شانتي جوړ کړي، او الله تعالی دې زموږ غم او خادي ټول ژوند د شریعت او د سنت مطابق وګرځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.